ګوره کتونکو په دې ځان پوه کوئ دا بعضې وروڼه اکثر داسې واتساپ باندې داسې میسیجان کوي چې یا داسې الفاظ بیانوي چې هغه د بیانولو نه وي. ګوره ورته مسله داسې واورئ ټول واورئ. کله کله په یو انسان باندې غسل واوښته که نه د پښمنۍ ټیم دی ټیک ده نو دې له نه دي کول پکار په مثال کې د سهار ټیم نږدې دی او بانک ته یو 15-20 منټه پاتې دي اوس دا ورور وایي که آیا که زه پکې غسل کومه نو بیا زه پښمنۍ نشم کولی نو خفه کېږم مه خیر دی پښمنۍ وکړه خو ښکلی مزهدار او خو ښکلی مزهدار د هغې نه وروسته بیا د هغې نه بعد غسل وکړه صحیح ده کله د باندې غسل واوښتو نور خو زما نه ښه پوهېږي یا داسې ښځه خاوند دي څونه طریقه یې ادا کړله ماخوستنې که نه اوده شو ایسته بیا ستا ورته پته لګي انسان دی کمزوره دی حتی تر دې پورې چې نور راوختو او دواړو په نهاره باندې روژه ونیوله نو آیا دې دا روژه کېږي او که نه کېږي ګورئ کتونکو د دې لامبلو یا د دې غسل یا د دې جنابت د روژې سره څه دغه نشته په خپل منځ کې څه تضاد پکې نشته چې خامخا چې یو کس ته چې په هغې باندې بس غسل واغوښتو چې بس د دې روژه هم نه کېږي روژه بیله ده غسل بیل ده صحیح ده که چا به دغه جنابت حالت کې روژه ونیوله نو روژه کېږي روژې ته نقصان نه میلاویږي خو بهتره دا ده چې موږ او تاسو وختي پاڅو لکه مثال کې ښځه خاوند جما وکړي که نه د هغې نه بعد سمدستي غسل کول پکار دي نه چې سهار ته اړه یا د شپې ته اړه بیا به ډېر مشکلات جوړېږي ته صحیح ده نو دا یو ورور داسې یو سوال کړی نو دې جواب دغه دی ښه بله کوشش پکې دا کوئ چې ګورئ کوشش کوو چې مونږ او تاسو باندې کله دغه مسلې راځي که نه زر زر د دې نه ځان پاکوئ او دې نه ځان فارغوئ ټیک ده احتیاط کول بهتر دی او دویمه دا دی چې څنګه تاسو د ښځو خاوند د ماښام په مثال کې د ماسپښین د شپې د کېږي دغه ټایم کې د نزدېکت وکړو نو طریقه ادا کوي نو هغې له بیا هم دا پکار ده په ټیم باندې ولامي ولې سهار لمونځ دی بیا راپاڅېدل سهار لمونځ کول سهار لمونځ د پرېښودو غونډه ورځ به دې بیا ګډه وړئ نو دغه څو مسلې دي په دې باندې په خپله هم عمل وکړئ ثواب په نیت باندې مخکې ضرور خویندو وروڼو ته ور ورسوئ چې هغه د دې مسلې نه فایده اوچته کړي